ملګرو دا سیټ ته ویډیو کلیپ تاسو ښکاري دا یو مظلوم دی، دا یو ګونګی دی، په خپل انداز کې الله جل شانه ته ګیله او شکایت کوي. ګیله او شکایت ولې کوي؟ د سوشل میډیا د لارې نه به تاسو هم خبر شوي چې څو ورځو نه دغه کلیپ په میډیا باندې چلیږي. ما ته هم ډېرو ملګرو راولېږلو او ما چې کله معلومات وکړو، ما ته چې کوم معلومات حاصل شو، نو دا یو ګونګی دی. د چا چې دغه ویډیو کړی، چا چې دغه کلیپ جوړ کړی دی، هغه د خپل طرف نه د معلومات ورسره لیکلی و چې دا ګونګی و. زما د نن ورځ یوه ډېره یو عجیبه واقعه چې دا زما د نظر نه تېره شوله او تاسو سره یې شریک کوم. هغه چا چې کلیپ دا ویډیو کړی و هغه دا خبره کړې ده چې دا یو ګونګی و، دا ریړه به یې لګولې وه او په دغه ریړه باندې د یا سبزي خرڅوله یا چې هر څه و، خو دی روان و په سړک باندې او دغه دوران کې وایي ګاډي نه یو کس راکوز شو، ده سره پس خبرو باندې تکرار راغی، نو وایي هغه ګاډي والا چې دی ووهلو او ده ته بدې ردې ووالې، یعنې ظلم یې ورسره وکړو، زیاتی یې ورسره وکړو. نو دا خو ګونګی و، غریب و، نور یې څه د وسه ونه شو. خو زما ده ته خیال و، ده ته زما نظر و، دی وایي خپلې رړۍ سیټ ته ودروله او راغی مسجد ته رادننه شو. مسجد ته چې راغی 2 رکعته اودس یې وکړو، 2 رکعته مونځ یې وکړو. وایي د هغې نه پس دا ګونګی دی، زه پوهېږم پرې نه چې ده څه کول، خو دی کېناستو. دا ویډیو کلیپ کې تاسو وګورئ، دی ناشنا قسم ته اشارات وغیره کوي. مطلب دا چې ده په دې خپله ژبه کې، په دې خپل انداز کې الله جل شانه ته شکایت او ګیله کوله. د څه چا چې ورسره دغه ظلم وکړو، نور څه د وسه نه کېده، نو دغه عظیمې بدلې اغستو دپاره او د الله جل شانه درته راغې، هغه ځای ته راغې کوم ځای کې چې د دنیا او آخرت کامیابي پرته ده، نو الله جل شانه ته ګیله کوله. ملګرو چا چې دغه کلیپ جوړ کړی دی، چا چې زیاتی یې کړی، ظلم یې کړی، هغه هر څه شته دی، د الله ذات دی، حساب کتاب به هر سړی به د الله مخې ته ورځي. خو زه په دې موقع باندې د خپلو کتونکو مینوالو ته یو پیغام پرېږدم او دا ورته وایم چې د ظلم نه ځان وساتئ. الظلم ظلمات یوم القیامه. دا ظلم چې دی که نه، ظلم دا به د قیامت په ورځ د تورې تیرې په شکل کې وي او د تورې تیرې نه علاوه بل هیڅ څیز نه وي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم څومره زندگی چې دا څومره د رسول الله مبارک د خولې مبارک هغه ارشادات اقوال چې دي اچر اوچت کې، نو د رسول الله مبارک په آخري وخت کې چې کله د دنیا نه ځیم، نو د دې نه د دا وصیت خپل امت ته پرېږدي چې ګورئ تاسو ظلم او زیاتی ونه کوئ، ګورئ تاسو په خپلو ستاسو ماتحت چې څومره خلک دي په هغې باندې زیاتی ونه کوئ، په خپلو غلامانو باندې، په غریبانانو باندې، دغه رنګې کمزورو خلکو باندې چې دی ظلم ونه کوئ، زیاتی ونه کوئ. نو دا د دین اسلام درس دی. او یو خبره دلته کې بله دا وکړمه چې مونږ او تاسو څومره دعاګانې غواړو، څومره د دنیا نه زمونږ او ستاسو اعمال ځي، نو په دې کې ټال مټول راځي. بعضې وخت مونږ ډېرې دعاګانې غواړو، خو هغه د څه وجوهاتو په بنا باندې رئیساري بر عرش ته نشي رسېدلی. خو د مظلوم آهو په کار چې دی که نه، دا هیڅ یو څیز نشي رئیسارولی، دا ډایرکټ دا اسمانونه چې دی دا داسې شلی او ډایرکټ د الله عرش ته رسېږي. نو الله دې موږ او تاسو د ظلم نه وساتي او الله دې نه موږ او تاسو ظالمان کوي او نه دې الله جل شانه موږ او تاسو مظلومان کوي. نو کوشش کوئ ملګرو، ظلم چې دی د دې ډېر اقسام دي، ډېر اقسام دي. اوس داسې نه ده چې ته یو سړی د بار د ګریوان نه راونیسې او د هغه سره زور او زیاتی وکړي، نه، ډېر اقسام دي. ګورئ د ګاونډیتوب خیال ساتئ، په خپل کور کې چې د خپلو خپلوانو خیال ساته، د رشته دارانو خیال ساته، په خپل ګاونډ کې د ګاونډي خیال ساته، د ګاونډي څومره حقوق دي. نن سبا په یو محله کې، په یو مالت کې ګاونډیان چې دي که نه، د نورو ګاونډیانو نه دومره تنګ دي او دومره چې دی د ګاونډي دا حق چې دی دین اسلام دومره بیان کړی دی چې رسول الله مبارک او دغه رنګې صحابه کرامو به دا ویل چې موږ ته به رسول الله مبارک د ګاونډي دومره حقوق بیان کړ، موږ سره به یره پیدا شو چې هسې نه اوس رسول الله مبارک موږ ته دا ووایي چې تاسو په دې خپل میراث کې، خپل جایداد کې هم د دې ګاونډیانو حصه وکړئ. او دغه رنګې حدیث مبارک کې هم راځي چې د کوم ګاونډي د لاسه بل ګاونډي دروازه بنده کړه، د هغه د شر او د هغه د تکلیف نه د امن کېدو په وجه باندې د خپله دروازه بنده کړه، د ګاونډي د یرې نه، د ګاونډي د تکلیف نه د بچ کېدو دپاره، نو دغه ګاونډي چې دی دا